د نومي حواله سره او د پی ټی آی حواله سره سپریم کورټ یو ډیره غټه فیصله محفوظ کړې ده. څه فیصله ده؟ نومي مقدمو حواله سره څه اپډیټس دي، مکمل تفصیل در سره شریکوم. خو غي نه علاوه بل غټ خبردار راغله چې په 26 نومبر په ډی چوک کې کم احتجاج شو، په کم احتجاج کې چې کارکونان شهیدان شو، په کم احتجاج کې چې کارکونان زخمیان شو، نو هغه احتجاج حواله سره پی ټی آی د وزیر اعظم خلاف مقدمه نه شاته شوې ده. په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کو، خو ټول نړمنه په نومي واقعیت باندې خبره کو چې نومي واقعي کله وشو، نو هغه نه پس ډیر زیات کارکونان، ډیر زیات لیډرشپ چې کومو د پی ټی آی گرفتار شوی، کما حمله پر پاکستان په مختلف ځایونو باندې شوی، پی ټی آی کړي وي، نوې کړي چا کړي وي، راغي الریډي پی ټی آی بار بار چیغي وخی چې داغه تاسو سی سی ټی وی فوټیج وګورئ، داغه تاسو مکمل شواهد را جمع کړئ. خو بل طرف دا سپریم کورټ دغه حواله سره یو غټه فیصله محفوظ کړي د 9 مې نه پس چې کوم خلک گرفتار شي وو، نو پای کې څه کسان داسې چې دغه فیصله ایله سزاګان فوجي عدالتونو اورولې وي، چې کله غیله سزاګان فوجي عدالتونو اورولې، نو هغه باندې بیا د پی ټی آی چې کوم وکیلان وای په درخواستونه جمع کړل چې آیا یو عام سیویلین ته، یو عام سړی له فوجي عدالتونو درخواست، فوجي عدالتونو سزا ورکول شي کنه. نو د پی ټی آی لیډرشپ او چې کوم خلکو له سزاګانې ملو شوی وي، دغه کور والا په دې باندې باقاعده په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړل چې څنګه یو عام سیویلین ته فوجي عدالت سزا ورکړي. نو په هغه باندې اوس فیصله محفوظ شوی دا، یو ډیره غټه فیصله ده. په دې باندې اوس په دغه درخواستونو باندې سپریم کورټ فیصله محفوظ کړی ده، او دا فیصله په 9 مې باندې اوري روان چې کم 9 تاریخ ته په هغه باندې به دا فیصله اورول کیږي. سپریم کورټ الریډي دغه فیصله محفوظ کړی ده چې آیا یو عام سیویلین ته فوجي عدالت سزا ورکول شي کنه. چې کله دغه سزاګانې ووري، نو ډیرو زیاتو خلکو په تنقید کړو په پاکستان کې، او د پاکستان نه بهر ملکونو په هم تنقید کړو. یو کې چې کوم غي هم یو ډیر غټ اهم اعلان کړو، یورپ ملکونه چې کم دي ای هم یو غټ اهم اعلان کړو. باغې باندې الریډي تفصیلا غټای مونږ تاسو سره اپډیټس درکړو جی. اوس بل چې کم غټ اپډیټس دی غداري 26 نومبر چې کم احتجاج چې پای کې ډیر زیات د پی ټی آی کسان زخمیان شي او ډیر زیات پکې شهیدان شي هم، نو دا غي خلاف بیا ډیرو خلکو وی چې پی ټی آی له پکاره چې په وزیر اعظم باندې مقدمه وکي چې لگا ګولۍ کس نه چلای، د ګولۍ چلولو اډر چا ور کړی دی، ګولۍ چلولو اډر وزیر اعظم ور کړی دی، آرمی چیف ور کړی دی. پاغي باندې د پی ټی آی مقدمه وکي. نو پی ټی آی دغه مقدمه نه شاته شوی ده. بل 13 دسمبر باندې پرایویټ کمپلینټ دایر کولو حواله سره پی ټی آی یو ځل بیا وخت غوسته دی. عدالت د بیرستر ګوهر د مردای په مردای باندې 24 جون 9 تاریخ ور کړی دی. بل چې کوم د 9 مې حواله سره کوم مقدمات 26 نومبر سره چې کوم مقدمات نو هغه حواله سره بیرستر ګوهر ویل چې موږ له ټایم پکار دی، نو هغه حواله سره د بیرستر ګوهر په مردای باندې سپریم کورټ 24 جون تاریخ ور کړی دی جی. دا دوه غټ اپډیټس په دې ویډیو کې. بل طرف ته د عمران خان چې کوم عدالتي حکم باوجود هم هغه سره ملاقات نه کیږي، نو نن یو ځل بیا د ملاقاتونو ورځ ده. ګورو به چې ملاقات ور سره کیږي کنه. راتلونکي ټایم کې چې کوم اپډیټس راشي دا غي تفصیل ور سره ان شاء الله رستو ویډیو کې زه شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.